نه هېرېدونکی ستوری داسې هم وایي څوک چې په دار د تورو زلفو زنګېدلی نشي هغه د مینې په رازونو پوهېدلی نشي د لونګین په لړ ختل چې ورته ګران ښکارېږي په مۍ د شونډو باندې تنده ماتولی نشي د مینې جوړه د دنیا په مینې ښکلي ښکاري بې مینې ژوند څه دی د ژوند په ژوند حسابېدلی نشي د وطن مینې کې لوګی او سپېلنی چې شي څوک هغه مین د قام د یاده نه وتلی نشي ستوریه د مینې مورچل نیسه که مینې رښتیا ستوریه د مینې مورچل نیسه که مینې رښتیا ګینې لیلا د ازادۍ کور ته راتللی نشي اوس زه د مقالې دپاره دعوت ورکوم معظم جان معظم صاحب ته چې راشي او تاسو ته په اختصار سره یو څو درنې خبرې وکړي معظم جان معظم صاحب نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیرو قدرمنو د لرو بر نراغلو ملمنو د پښتو عالمی کانګرس د ملګرو او د ډاکټر صاحب د ټبر د خلکو ډیر مشکور یم چې هغوی د ډاکټر صاحب په لومبۍ کلیزه باندې موږ ته دا مقرره کړه چې راغونډ شو او د ډاکټر صاحب په فکر باندې څېړنې وکړو ملګري ووې نو زه خو یو د نظم دپاره خو نه یم راغلی چې په مختصرو ټکو باندې به خبرې وکړم او نه د ډاکټر صاحب باندې چې ما کوم لیک کړی دی نو هغه د 2 منټو یا 3 منټو خبره ده وخت به لږ راله راکوي زما د مقالې عنوان دی ادب سیاست او پښتونولي د ډاکټر کبیر ستوري په نظر کې ما ته چې کبیر ستوری د ده په جبین نه ښکاري ما ته چې کبیر ستوری د ده په جبین نه ښکاري خدایا دا اسمان دی د وریځو خالی مشه زه د اردو ژبې د ستر نقاد ښاغلي ممتاز حسین دا فکر تاییدوم چې داسې کس ته د کردار نوم بیخي نشي ورکېدی څوک چې د یوې لحظې دپاره هم د ولسي پرمختګ د ژوند د ارتقا او د انسانیت د بقا مبارز نه وي نن چې موږ د کم سرلوړي کردار د مړینې وړومبۍ کلیزه د یادګیرنې په خاطر راغونډ شوي یو زما او ستاسو دپاره ډېره غمجنه او ویرجنه لمحه ده چې د یو داسې زیږرور کردار پوهان پښتون بېلتون جاړو چې د هغې تصور هم د زغم نه و خو یو حقیقت دی چې پیدا لره پناه شته یقینا چې مرګي په جسمانی توګه کبیر ستوری زموږ نه بیل کړو خو روحاني طور د پښتني اسمان ځلیدونکی ستوری نن هم موږ ته رڼا راکوي لارښودنه کوي او تر څو چې اسمان وجود لري دغه ستوری به ځلیږي رڼا به ورکوي او لارښودنې به کوي کبیر ستوری د کونړ د نختریزې سیمې په تنر کلي کې په کال 1942 د 4مې میاشتې په 6مه نیټه د لال محمد خان په کور کې زیږېدلی و د زده کړې وړومبی کور یې د خپلې سیمې ښوونځی و بیا د کابل کې د رحمان لیسې څخه یې زده کړه وکړه په لومبي پوزیشن راوړلو د لوړې زده کړې دپاره د افغانستان د حکومت لخوا جرمني ته ولېږلی شو د فلسفې سیاست او سماجي زده کړې د کولن ماربورګ او فرانکفورټ نه ترسره کړې د ژوند ټوله برخه یې د علم په زده کړه او ورزده کړه کې تېره کړې ده سیاسي مبارزه یې د وخت او حالاتو په غوښتنه په ژور نظر او سپېڅلي سوچ ترسره کړې ده هغه کې د پښتون بلوچ د ملي ازادۍ په نوم وه کې د پښتون سوشل ډیموکراټیک ګوند د سوري لاندې د ملي وحدت په جنګ کې د بلایسار د تیارو کوټو ستړې ورځې اوږدې شپې وې او که د سنټرل جیل نه ختمېدونکې سپېرې میاشتې وې نه ستړی کېدو نه پښیمانه کېدو د باچا خان د لرو بر افغان په ملي تړون مین
په ننګرهار کې د باچا خان تدفین هم د لرو بر پښتنو د ملي وحدت د کوټې مضبوطه اډانه ګڼله. زه په هغه بختورو خلکو کې شمیر یم چا چې د کبیر ستوري د ژور فکر نه استفاده کړې ده. راځئ چې ادب، سیاست او پښتونولي د کبیر ستوري د فکر په هنداره کې وګورو. که د انسان ژوند ته ځیر شو نو به وینو چې د ژوند په مختلفو پړاوونو کې ځانګړې اړتیاوې منځته راځي، خو یوازې هغه اړتیاوې سرته رسي چې کومې د ټولنې د دود، دستور او د قوانینو سره په کومې کې چې سړی ژوند کوي برابر وي. هغه اړتیاوې چې د ټولنې د دود، دستور او قوانینو سره سمون نه خوري د ټولنې لخوا غندلې کیږي او پوره کېدل یې منع او په سزا رسیږي. له دې کبله د دغه اړتیاو د پوره کولو هیلې په لاشعور کې ځای نیسي او پټېږي. کومې چې سړي ته ډېرې ګرانې وي او مینه ورسره کوي نو د سرته رسولو هڅه د لاسه نه ورکوي. د لاشعور څخه تخیل ته ځي چې غیر حقیقي نړۍ پورې تړلې دي او رښتینې نړۍ په شان پکې دا هیلې په سزا نه رسیږي. په تخیل کې د دې هیلو د سرته رسولو هڅه کیږي. تخیل سرته د نارسیدلو او شړل شوو هیلو ارزوګانو کور دی او همدا د تخیل محرکه قوه هم ده. کله چې د مینې په بدرګه کې چې د ښکلا مور ده احساسات او جذبات چې حقیقي نړۍ پورې اړ لري د تخیل سره یو ځای شي نو سرته نارسیدلې هیلې حقیقي نړۍ ته بیرته لار پیدا کړي. کله کله د داخلي او خارجي علتونو له کبله د سړي احساسات او جذبات راوپارېږي. هغه د سزا څخه بیخي نه ډریږي او جرأتمند طاقت ولري. لکه د مثال په توګه ملي شاعر ملنګ جان چې دا خبره تاییدوي، حق به وایم سمدستي که وژل کېږم، دا جذبات د شاعرۍ دې نه ویرېږم. شاعران هم دا خلق دي چې د خپلو راپارېدلو احساساتو او جذباتو په واسطه د مینې زور سره خپل سرته نارسیدلې هیلې، ارزوګانې او ارمانونه د تخیل څخه راخلي او د لفظونو په نوي نظم کې ټولنې ته په داسې بڼ کې وړاندې کوي چې د یوې خوا په سزا ونه رسیږي او له بلې خوا یې هیلې د عمل جامې واغوندي. لنډه دا چې سړی د ښاغلي سایل دا خبره تاییدولی شي چې شعر د لفظونو تصویر یا انځور دی چې شاعر پکې هم ځان ویني او هم جهان ویني. د موجوده دنیاوي سیاسي مبارزو د پښتنو د قومي وحدت، ملي یووالي په حواله داسې فکر کوي. د شوروي اتحاد د بلاکونو د ړنګېدو نه وروستو په نړۍ کې د ویشل شو قومونو د بیا یووالي دپاره شرایط ښه شوي دي. یو شمېر قومونه خپل قومي وحدت ته بیرته روان دي او ځینې نور قومي وحدت ته د رسېدلو په هڅه کې دي. همدا خبره د پښتنو دپاره اعتبار لري چې نور د نړیوالو ځواکونو د مقابلې ډګر نشي او د پښتنو د بیا قومي وحدت په لار کې کم نړیوال خنډ نشته. له بلې خوا د تکنیکي ودې او ګلوبلایزیشن په لړ کې نړۍ د خپلو اقتصادي ګټو له مخې په کوچنیو او یا غټو وحدتونو ویشل کیږي. نه یوازې د پښتنو د قومي وحدت ښکاره او پټ دښمنان له منځه تللي بلکې نړیوال خنډونه هم اوار شوي دي او د پښتنو بیا یووالي په یو غټ یا کوچني چوکاټ کې امکان لري. خدا زموږ څخه نوی او پراخ فکر غواړي چې خپل سیاست په منطقي پوهه مخ په وړاندې بوزو. په دې لړ کې توپیر پکار دی. حکومتونه بدلیږي، قومونه پاتې کیږي. د قومونو ترمنځ ښه ګاونډیتوب د سیمې د آبادۍ نښه ده. د یو قام سرلوړي په دې کې پرته نه ده چې په بل قام زور زیاتي وکړي. پښتانه له پیړیو راسې خپل ټاټوبې وطن ته چې پیدایشي قدرتي فطرتي وحدت دی پښتونخوا وایي او پښتونخوا د پښتنو ولسي نوم دی. ګاونډي قومونو ته پکار دي چې پښتانه په خپل نوم آباد او د خپلو برخو واکمن وویني. زه د ډاکټر صاحب په دې څو شعرونو چونکې دا مقاله ډېره اوږده ده تاسو نه اجازه غواړم. مرګ د یار کور ته ورتللی، مرګ د یار کور ته ورتللی، که د یار ځینې رخصت دی څوک له مرګه خلاصېدی شي، که په هر چا مسلط دی او زم له ستوري یې پوښتمه مرګ سکون دی که حرکت دی. په لوی خدای مو سپارم. والسلام.